धमाके या خودکش شوی وي چې د هغې کې سکندر خان موجودګي هم وه نو موږ د چارسدۍ د پارټۍ کارکنان په سونو لاشونه چې کوم دي نو موږ په خپل لاس اوچت کړي وو او موږ پکې الله تعالی بچ کړي وو ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو پکې بچي وو خو که په هغې حالاتو کې موږ وګورو نو ډېر د پښتون قام علمبرداران د دغه پښتنو دارمنرونکي چې نیغ په نیغه زموږ د دې پښتنو سیمې سره یا د چارسدۍ د سیمې سره تعلق و هغوی میدان پرېښی و هغوی د دې پښتنو سره ولاړ نو نو هغې وخت کې مونږ په دې خبره فخر کړی دی چې زموږ ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر خان شیرپو صاحب او زموږ د پارټۍ قیادت چې کوم دی د دې صوبې په هغې حالاتو کې میدان پرېښی نه دی د پښتنو نه رستو شوي نه دی او نن که دا بله سلسله چې کومه روانه ده زه دا منم چې دې وخت کې د حکمران پارټۍ زموږ پارټي یو سره یو اتحاد دی خو زموږ یو خپله لار یو خپله منشور یو خپله طریقه هم ده موږ دلته کې د قوم پرستۍ او د صوبې د حقوقو د پښتنو د حق خبره کوو او هغې سره په سخته کې ولاړ یو نو زموږ د مشرانو یو خپله پالیسي به وي که نن د حکومتي واک داران چې کوم دی که د هغوی خپله یو طریقې کار وي دا دهشتګردي مخکې وه خو دا اور چې کوم زموږ په خاوره او په دې صوبه لګېدلی دی دې کې به یو واضحه پالیسي موږ خپله کوو زه په هغه سټایل کې نه ځم مشر ناست دی په هغې به خبره کوي خو یو خبره کوو چې د دې صوبې د دې خاورې او د دې پښتون ولس د مشرۍ خبره کوو د دې د حق خبره به کوو نو خپله هم یو خپله واضحه دغه چې موږ په هر قیمت چې کوم دی د پښتون کور وانولو ته چې کوم دی نه پارټي تیاره ده نه مشران تیار دي او په هغې به زمونږ یو ښکاره سټینډ وي موږ د ایجنسو موږ د هغې خلکو هغه خبره نه کوو نن وخت راغلی دی چې د بیټ طالبان او د ګوټ طالبان یا د پښتانه چې څومره دا کېږي موږ په هغې ډیر کې نه ځو خو د خپلو مشرانو نه او د خپلو پارټۍ نه دا توقع لرو چې په دې حالاتو کې چې کوم دی نن د پښتون د بقا خبره ده نن به یو واضحه سټینډ چې کوم دی اخیستې کېږي او که په دې کې هر څومره قرباني وي نو انشاءالله تعالی موږ به یې ورکوو زموږ پارټي به یې ورکوو خو خپل دا پښتون قوم او دا خپله صوبه چې کوم دی دا به ځان نه پرېږدو